السلام علیکم. په ریسرچ پروپوزل کې یو ډیر اهم وړوکی پیراګراف چې هغه عموماً د هغې وزن دومره نه وي خو اهمیت یې ډیر زیات وي او هغه اکچولی ستاسو سټیټمنټ آف د پرابلم وي. څه خلک ورته پرابلم سټیټمنټ وایي په انفارمل لینګویج کې، خو سټیټمنټ آف د پرابلم چې کله تاسو لیکئ او بیا د هغې نه بعد مونږه ایمز اینډ ابجیکټیوز او ریسرچ کوېسچنز، نو د دې دریو ایریاز په حواله سره درته زه په ریسرچ پروپوزل کې لږ بریفلی یو څو خبرې کوم. نو د سټیټمنټ آف د پرابلم په حواله سره یو امپورټنټ خبره دا کوم چې کله ما تاسو سره د ریسرچ پروپوزل د انټروډکشن ذکر کوو نو په هغې کې په درې څلورو طریقو باندې مونږ دا ډسکشن کړی و چې په انټروډکشن کې به ته خپل پرابلم پریزنټ کې، بیا به د هغې ریشنل ورکې، بیا به په هغې کې ته انسیټسفیکټري سچویشن معلومې او هغه یو جنرالایزډ اورویو ده چې ته په انټروډکشن کې اکچولی یو سړی خپل موضوع ته راویستل غواړي. سټیټمنټ آف د پرابلم چې دی دا ډیر زیات سپیسیفیک سیز دی. د دې نه به ته په دې ځای کې به ستا فوکس صرف او صرف په هغه ایریا باندې په کم ځای کې چې ته په کم ایریا کې یا په کم کوېسچن چې ستا په ذهن کې دی په هغې باندې چې ته ریسرچ کول غواړې نو هغه به ته یو سټیټمنټ ورکې. هغه سټیټمنټ عموماً که تاسو چرته هم ګورئ نو هغه په 2 لاینز کې یا په 3 لاینز کې یو سمال پیراګراف وي او هغه ډیپینډ کوي ستا په ټاپک باندې. خو عموماً په انټروډکشن کې د دې ذکر په جنرال یا په براډر سینس کې شوی. په سټیټمنټ آف د پرابلم کې هغه مونږ سپیسیفای کو چې دا اکچوال ایریا ده او په دې کې دا پرابلم دی او دا پرابلم به زه په دې خپل سټډي کې انویسټیګیټ کوم. نو پکار ده چې تاسو ته د سټیټمنټ آف د پرابلم دا آیډیا کلیري، دا ستاسو ایریا او ستاسو سپیسیفیک چې کوم کوېسچنز دي یا اوبجیکټیوز دي او یا کوم ټارګیټ پوینټ یا ټاپک چې ستا ډایرکټ د دې سره تعلق ساتي نو هغه به تاسو په سټیټمنټ آف د پرابلم کې آیډنټیفای کوئ. د ایمز اینډ ابجیکټیوز په حواله سره مونږ جنرال خبره کړې وه، په دې کې ډیر زیات تفصیل ته مونږ نه شو تللی، خو جنرلی چې دی نو ایمز اینډ ابجیکټیوز باندې د دې حده پورې ځان پوه کړئ. اکثر چې څوک د چا نه تپوس وکړي وایي په ایمز او په ابجیکټیوز کې څه فرق دی، نو یقینا چې ډیرو خلکو ته لږ کنفیوژن راشي چې یاره واقعي دا دواړه خو اکثر مونږ انټرچینجبلی یوز کوو نو چې په دې کې څه فرق دی. نو د ریسرچ پروپوزل په حواله سره په ذهن کې دا ساتئ چې ستاسو چې اوورال کم ټارګیټ وي نو هغه ستاسو د ریسرچ ایم دی او کم چې سپیسیفیک اوبجیکټیوز دي چې هغه تعلق بیا ستا د هایپوتیسس سره او یا ستا د ریسرچ کوېسچن سره تعلق ساتي نو هغې ته مونږ ریسرچ اوبجیکټیوز وایو. او ریسرچ اوبجیکټیوز چې دي نو لکه هغه ته وایي چې لکه عموماً دا د 2 نه مونږ شروع کوو که نه، to investigate the problems faced by students in learning English at intermediate level. Let's suppose this is one objective. نو په دې ځای کې ته بیا هغه سپیسیفیک پرابلمز فوکس کوي کوم چې سټوډنټان فیس کوي، یا ته وایي چې یاره to identify the factors responsible for terrorism in Pakistan. نو دلته ته بیا سپیسیفیکلی په هغه فیکټرز باندې فوکس کوي. نو دا اوس اوبجیکټیوز دي ستا. نو دا ما تاسو ته ویلي چې یاره دا د دې د تعداد داسې تعین موږ نشو کولی، خو دا که 2 نو هم ډیر شی دي، په لوور لیول باندې په بی ایس کې خو 2 ډیر شی دي، عام طور خلک 3 ته ځي خو د دې تعداد د ډیګرۍ سره تعلق نه ساتي. لکه د دې دا مطلب نه دی چې په بی ایس کې به 2 نو په پی ایچ ډي کې خو کم سے کم 6 یا 8 پکار دي، داسې نه ده. په پی ایچ ډي کې هم 3 اوبجیکټیوز دي، په ایم فیل کې هم د خلکو 3 اوبجیکټیوز دي، 2 همي 4 همي. خو زما په خیال باندې ستاسو دپاره زیاته امپورټنټ د ریسرچ کوېسچنز په حواله سره دا خبره ده چې کله تاسو اوبجیکټیوز ډیزاین کوئ د خپل سټډي نو کوشش وکئ چې د هر اوبجیکټیو تعلق د متعلقه کوېسچن سره وي، د هر نه د بیل بیل. لکه فار ایگزامپل
ما تاسو له اگزامپل درکو چې to identify the problems faced by students in learning English language at intermediate level. That's the objective دی. نو تا question په دې داسې ډیزاین کولی شي چې what are the problems faced by students in learning English language at intermediate level. نو دا دواړه corresponding شوه. دا corresponding objective او question چې دی په دې کې تا ته فایده دا وشي چې ته یو چې دا objective کور کې نو ستا دا ریسرچ کوېسچن به هم اډریس کیږي. که فرض که ته دا کوېسچن اډریس کوې نو objective به دې کور کوي. اکثر طالب علمان دا غلطي وکړي چې کله دا correspondence پیدا نه کړي د دې په منځ کې یو کنیکټیویټي یو لینک ډیولپ نه کړي نو هغه بیا ویورډي. ویورډ مونږ څه ته وایو چې لکه د هغه راغونډېږي نه. لکه ستا په objective کې یو پوینټ تا داسې آیډنټیفای کړی چې هغه کوېسچن نه کور کوي نو ستا کار بیا ډیریږي او خصوصا چې دی نو زه به تاسو له د دې یو ډېر مزیدار اگزامپل درکړم چې که فرض که ستاسو 3 ریسرچ کوېسچنز وي او په هغې په بیس باندې 3 ریسرچ آبجیکټیوز وي نو عموما چې کله خلک ډیټا کلیکشن پوره کړي او په خپل تھیسس کې ډیټا انالیسس کوي نو هغه آبجیکټیو وایز هم خپل چیپټرایزیشن کولی شي. لکه 3 آبجیکټیوز دي نو د ډیټا انالیسس 3 چیپټري نو یو چیپټر ډیټا په یو آبجیکټیو باندې بیس دي بل په بل باندې بل په بلی. بیا به دې کې بله فایده دا وي چې کله تاسو ډیټا کلیکټ کوئ نو ډیټا خو عموما زموږ سره ډیره زیاته وي که هغه د کوېسچنیرز یا د انټرویوز یا د لایبرري میتھډ تاسو په یو ناول کې یا په یو ډرامه کې کله تاسو ډیټا کلیکټ کوئ نو عموما هغه ډیره زیاته وي او سکیټرډ وي نو د هغې ارګنایزیشن ډیر غټ چیلنج وي نو هغه ارګنایزیشن دا ریسرچ کوېسچن او دا آبجیکټیو تاله هیلپ درکوي چې چونکې دا درې واړه خو د یو بل سره مماثلت ساتي نو چې د کم آبجیکټیو سره کمه ډیټا ریلیټ کوي نو هغه تاسو بیله کوي. دغه شان هغه تاسو په 3 حصو کې تقسیم کوي د هغې نه بیا تاسو په لوور لیول باندې که په یو چپټر کې نو 3 براډر ټاپکس ته جوړولی شئ او که تاسو بیل چپټر لیکئ نو په یو آبجیکټیو یا په یو کوېسچن باندې تاسو خپل چپټر هم ډیزاین کولی شئ. او دا یو څو خبرې چې دي نو زما امید دی چې یاره تاسو ته به د دې په حواله سره څه ناڅه کلیریفیکیشن راغلی چې تاسو به سټیټمنټ اف د پرابلم څنګه خپل لیکئ او د ایمز اینډ آبجیکټیوز مطلب څه دی او بیا د آبجیکټیوز او د ریسرچ کوېسچنز په منځ کې مماثلت څه پکار دی. هایپوتیسز هم په ځینې کیسز کې راځي عموما په سوشیولوجیکل ریسرچ کې یا په سوشل ریسرچ کې په هایپوتیسز په کوانټیټیټیو لیول باندې چې کله ته په ډیر لارج لیول باندې ډیټا کلیکټ کې په هغې کې خلک هایپوتیسز ټیسټینګ هم کوي نو هغه هم ډیپینډ کوي نو دا کمې خبرې چې مونږ وکړې دا بیا تاسو خپل سپیسیفیک ټاپک ته په هغه حساب باندې د هغې فټینګ کولی شئ چې کومه خبره ستاسو د ریسرچ ټاپک سره زیاته اسوسییټ کوي ریلیټ کوي. نو دا خبره درته په دې ځای باندې پرېږدم او انشاءالله چې بیا مونږ نیکسټ ټایم میلاویږو نو مونږ به د ریسرچ پروپوزل په بل اسپیکټ باندې خبرې کوو. ډېره مهرباني.